الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظیم. تی آیاتونو کې الله رب العزت د توحید مسله ثابتول غواړي او د هغې تحقیق کول غواړي او په هغې باندې چې کوم اعتراضونه وارد دي د هغه اعتراضونو جواب کوي. نو فرمایي الله پاک قالو وای دا کفار او مشرکان اتخذ الله ولدا نیولې دی الله ځان د پاره بچي سبحانه پاک دی الله د هر نقصان نه او د بچو نه هم هو الغنی عمده بے پروا دی او بی نیاز دی د مخلوقنا له ما فی السماوات و ما فی الارض خالص ته الله د پاره اغه ټول سدي چې په اسمانونو او اغه ټول چې په ځمکه کې دي ان عندکم من سلطان بهذا نشتره د دې مشرکانو او کافرانو سره من سلطان د حجت نه بهذا پرې دعوه باندې چې د الله د پاره بچی د بچو دعوه کوي اتقولون علی الله ما لا تعلمون ان عندکم نشتر استاو سره پدې باندې سبرهان او دلیل اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا وایي په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ. نو دا په کافرانو په مشرکانو باندې قرآن رد کوي. یهودو با دا خبره کوله چې عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام د الله زوی دی. دا به یهودو ویلي. مسیحیان او پرنګیان وایي چې عیسی ابن الله عیسی علیہ السلام د الله بچی دی. او مشرکانو د مکی او د عربو به دا خبره کوله چې الملائکة بنات الله فرشتي د الله لونه دي. دا درې فریقه دي او درې وانوا د الله د پاره بچی تجویز کول. نو قرآن وایي قالو وایي یهود نصارا او مشرکان چې اتخذ الله ولدا نیولې دی الله بچی لرا او ولد عام دی جنۍ ته وایي او ولک ته وایي اولاد بچو ته وایي. نو قرآن کریم کې الله د دې مختلف جوابونه ورکوي. یو جواب داره سبحانه پاک دی الله د هر نقصان نه او پاک دی الله تعالی د هر کمی نه او پاک دی الله دې نه چې داغه د پاره دی بچی شي الکان او یا جنکی شي د دې نه الله پاک دی. او دویم دا وهو الغنی او دا الله رب العزت غنی مطلق دی. د غنی مطلق معنا دا ده چې د هر سیز نه بی نیاز دی او هر سیز ورته محتاج دی. دا دویم جواب دی. هو الغنی الله بے پروا دی الله بی نیاز دی الله هیڅ چاته محتاج نه دی
په الله باندې احتیاج نه راځي. او دریم دغه دا دی چې له ما فی السماوات او ما فی الارض، څه چې په اسمانونو او سم چې په ځمکه کې دي دا ټول د الله مملوک دي، دا د الله مخلوق دي، دا پیدا کړي دي الله، تربیت کوي الله، روزي ورکوي الله، او موت او حیات پر راولي الله. دا د الله مخلوق دی. نو د مخلوق او د خالق په منځ کې دا نسبت څنګه سازیږي چې یو طرف ته دا ټول د الله مخلوق او د الله تعالی مملوک دي او د الله تعالی عبید او د الله تعالی وینځي دي، او بل طرف ته هغه د الله تعالی تاسو بچی بلئ چې دا د الله تعالی بچی دي، نو دروغ وایي. له ما فی السماوات او ما فی الارض، د خالص د الله دپاره ما هغه تمام څیزونه دي په چې اسمانونو او ځمکو کې دي، خلقا و ملکا و عبیدا. د بچو او د پلار او د مور په منځ کې مناسبتي دلته څه مناسبت دی؟ او دا نون دی ته نون معنا د مای ناپیه باندې دی. نو معنا دا ده ان عندکم ما عندکم، نشته ستاسو سره من سلطان حجت او برهان بهذا په دې خبره باندې، په دې خبره تاسو سره هیڅ برهان نشته چې تاسو د الله رب العزت لبچی نیسئ او د الله تعالی نسبت بچو ته کوئ او د بچو نسبت الله تعالی ته کوئ. په دې باندې ستاسو سره هیڅ دلیل نشته، صرف واهی او تباهی خیالات دي او ګمانونه دي چې تاسو یې چلوئ. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا وایي تاسو په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ. تاسو الله په باره کې داسې خبرې کوئ چې هغه د نه منلو خبرې دي. نو دا الله پیغمبر ته دا وویلي چې ته دې ته دا خبره وکړه چې دا تاسو صرف دروغ وایي او سپین دروغ وایي، په دې کې هیڅ حقیقت نشته. او بیا الله رب العزت وفرمایل چې پیغمبره ته دوی ته ووایه چې کوم خلق په الله دروغ سازي د هغې انجام بسئ. قل ووایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم ان الذین یفترون علی الله الکذب، یقینا هغه کسان چې سازي او تړي په الله باندې دروغ، لا یفلحون، دوی نشي کامیابېدلی. دنیا او آخرت کې د دوی لپاره کامیابی نشته، بلکې د دوی لپاره ناکامی او ناکامی ده. اوس سوال دا پیدا شو چې قرآن وایي دا خلک لا یفلحون، او منګه ګورو دا څنګه فلاح نمومي. دوی خو مالونه او دولتونه لري، دوی خو بچی لري، دوی خو جاه و جلال او بسا اوقات حکومتونه او لوی لوی کامیابی د دنیا دا دوی په لاس کې ښکاره کېږي. نو څنګه قرآن وایي چې لا یفلحون، دا کامیابی نشي حاصلولی؟ نو قرآن د هغې جواب کوي متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم. دا ته چې سیات تا مال او دولت او بچی او جاه و جلال او د دنیا اساسي یاد کړي، ذالک متاع فی الدنیا، دا سامان د فیدې چند روزه دی په دنیا کې. متاع اصل کې هغه شي ته وایي چې ما یتمتع به ساعتا، یو ساعت بس پاغي باندې خپل سړی کارو کې به ایسته وغورځوي، دې ته وایي متاع. دا
نه مشرانو کې دا چې وایي زه داسې بانډو ته تللی وم نو یو بانډیچی تنور ګرم کو نو دا زنانه چې دا تنور ګرم کي که نه او دا پوره ګرم شي نو بیا دې باندې دوړي موړي ولګېږي لوګی پې ولګېږي په دې تنور نو کپړه ورسوي نو هغه لونده کي او هغه لونده کپړه پکې راتاو کي داسې نو هغه تاو هم لږ کم شي او هغه خیري بیري دوړي هم ترې لرې شي نو عربی کې دې ته متاع وي هغه وایي هغه بانډیچی هغه لور ته آواز وکړه چې دغه راوړه متاع راوړه متاع وایي ما چې ته ورکړې د متاع معنا وایي چې هغه سکلې وله راوړه چې کوم په تنور کې سړی ته وایي نو دا دنیا د تنور هغه څخه سکلی دی او هغه چې څنګه ښځه داسې تاو کي که نه په تنور کې ایستې هغه تنور غاړې ته واچوي د هغې څه قدر او قیمت هم نه وي بیا او د تاولو سره چې راوالي ایستې وغورځوي هغه ځای ته نو متاع فی الدنیا ذالک متاع فی الدنیا دا چند روزه پیدا ده په دې ژوند د دنیا کې دوی ته قرآن تاواني ځکه ووایه چې یو پانی شی واخیست او دایم او همیشه چې هغه د آخرت زندگی ده او د آخرت کامیابی ده هغه یې وبایلله ثم الینا مرجعهم بیا خالص موږ ته د دوی واپسي ده موږ ته به راځي ځکه چې زه به قیامت قایموم او دوی به دوباره ژوندي کوم او خپل دربار کې به پیش کوم او حساب کتاب به ورسره کوم ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به اوسکو موږ د عادي ته عذاب سخت خطرناک عذاب به ورته موږ ورکو چې د هغې پته نه لګي چې به څومره ګرمي او بما کانو یکفرون په سبب د دې چې او دوی کفر کوو دا با تعلیلی یا سببیه ده په بما کې فبما کانو دا په سبب د هغې کارونو شرکونو کفرونو افتراګانو دروغجنو د دروغ ویلو باندې کانو یکفرون چې او دوی په دنیا کې کفر کاو او انکار کاو او د ځانې خبرې سازولې د هغې په نتیجه کې دوی ته ومنګه یو سخترین عذاب خطرناک عذاب به دوی ته موږ ورکو دې آیاتونو کې یو څو خبرې زموږ مخې له رالې څلور خبرې دي لومبنۍ خبره دا ده کفر من ینسب الی الله ای نقص کفر د هر هغه چا یعنی هر هغه انسان کافر دی چې نسبت کوي الله تعالی ته د هر قسم نقصان یوازې د بچو نه د هر قسم نقصان او کمی نسبت چې څوک الله ته کوي دا کافر دی دا مشرک ولې کافر دی دیم الله ته نسبت ته کمی کوي الله دا کارونه ټول په خپله نشي کولی ځکه ځان له برخه خواره پیدا کوي ځان یې نشي کولی کالولد والشریک او العجز مطلقا هغه لکه د بچي نسبت شو یا د شریک نسبت شو یا د مطلق کمزوري چې الله تعالی کمزوري دا کار نشي کولی او دویم کل دعوه لا یقیم لها صاحبها برهانا قاطعا وحجة واضحة فلا قیمة لها ولا يحفل بها هر هغه دعوه چې یو سړی یو دعوه وکړي او د هغې دپاره دا دعوه کوونکی برهان قاطع پیش نه کړي او حجت واضحه پیش نه کړي فلا قیمت لها د دې دپاره د دې دعوې هیڅ قیمت نشته دا ردی ده بیکاره ده باطله ده ولا يحفل بها اعتماد به هم په دې نشي کېدی دریم دا اهل الكتاب اهل الكذب على الله هغه خلق چې په الله دروغ وایي
کالدجالین لکه دا دجالان او دروغجن والسحرة او جادوگران و اهل البدع او بدعتیان دا په دین کې د ځانه کارونه روباسي اول خرافات او کسان چې د هغې سوا د خرافاتو او بې پیدې خبرو او بې پیدې کارونه نور کارونه نه لا یفلحون دا چرته نشي کامیابېدلی و نهایتهم خسران د دې انتها دا ده چې دا به د انتهایی لوی نقصاناتو سره و دې به مخامخ کېږي او څلورمه خبره د آیاتونو کې دا الله وکړه چې لا ینبغي للمؤمن ان یغتر بما یرا له اهل الباطل والشر من المتاع وسعة الرزق وصحة البدن مومن له پکار ندی لا ینبغي للمؤمن مناسب ندی یو مومن دپاره ان یغتر چې دی دوکه شي بما یرا علیه اهل الباطل په هغه نعمتونو باندې چې وویني دی په هغې باندې باطل پرست شریان او فسادیان د متاع د سامان د ژوند د دنیا او د کلاوالي د رزق او د صحت د بدن چې وګوره څنګه مالونه او دولتونه ولا الله ورکړي څنګه صحت ولا الله ورکړي په دې د مؤمن نه دوکه کېږي ولې فإن ذلک متاع الحیات الدنیا دا چند روزه پیدا د ژوند دنیوي ده ثم یؤول امرهم الی خسران دائم بیا به دوی واپسي هغه تاوان ته چې به نه ختمېدونکی تاواني دائم په معنی د همیشه دی هغه دغه چې دوی نشي انشاءالله العزیز دې پسې چې کوم سبقونه را روان دي نو هغه سلسله د انبیاء علیهم الصلاة والسلام قصص او واقعات تاسو ته په دې باندې په طور د دلیل نقلی باندې با قرآن پیش کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړه یا الله مونږه په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کې دې سره سره مونږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک ولا کار کوي الله کامیابی کې څوک مخالفت کوي الله هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي کړي یا الله زمونږ د ملک د اسلام په رنګ کې رنګ کړي د قرآن په رنګ کې رنګ کړي یا الله یا الله د دې قرآنی نظام دپاره د ملک مستحکم او د عمل خود کفیل ساز کې یا الله موږ د دې سودي نظام نه د دې سودي قرضونو نه او الله د امریکې او د یهودو د دې غلامۍ نه الله موږ او زموږ را مشران خلاص کړي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي څونه زموږ مشران کشران زنانه نارینه وفات دي خدای ټولو بخي خدای څونه د مسلمانانو بیماران دي ټولو ته شفا کامله عاجله ورکړي ای زمونږ ربه زمونږ د ټولو نه راضي شي او خاتمه زمونږ د ټولو په ایمان کې زمونږ را جامعه تعلیم الاسلام مندنی الله آباده کې دې کې کم کمی دی او په هر لحاظ سره چې کمی دی الله د غیب الخزانو نه پوره کړي یا الله د دې نه جید علماء کرام او قاریان او حق پرست قاریان دې نه پیدا کړي د اقامت دین دپاره دې نه کارکنان پیدا کړي یا الله دا پاکستان کې د اسلامي نظام در راوستلو لپاره یو سبب ساز کړي یا الله دې په وجه باندې الله زمونږ دا د آخرت زمونږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځي دې په وجه موږ نه راضي شي او دې په وجه موږ معاف کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه